ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم مسلمانانو رونو د اسلام پنځه بنیادی خبرې دي چې هغې ته پنج بنا وایي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو حدیث مبارک کې داغه ذکر فرمایلی دی بنی الاسلام علی خمس اسلام دا په پنځو سیزونو باندې بنا دی آباد دی یو په هغې کې دا ده چې یو مسلمان بنده کلمه شهادت وایي د الله د وحدانیت اقرار وکړي او د نبی علیه السلام د رسالت دا ومني د زړه نه نو دی مسلمان شو دی مؤمن دی دی به د الله تعالی احکام مني نو هغې کې مونځ دی هغې کې زکات دی هغې کې د رمضان د میاشتې روجې نیول دي او هغې کې حج کول دي نو دا پنځه بناګانې شوې د دې هر یو متعلق موقع په موقع باندې خبره مونږ کړې ده او کوو یې د مانځه متعلق خبره مونږ کړې وه او د مانځه سره جوخ الله قرآن مجید کې چې کوم ځای ویلي اقیموا الصلاة نو د هغې سره جوخ دا خبره ذکر کړې ده چې وآتوا الزکاه علما وی دي کې دې خبرې ته اشاره ده چې دا مونځ بدني عبادت دی په دې د سړي څه خرچه نه راځي پیسې مال دولت دا پې نه خرچ کېږي او دا زکات بدني عبادت دی مالی عبادت دی ځکه زکات خو دې ته وایي چې ته د خپل مال نه څه حصه راواخلې او هغه غریب سړي له ورکړې نو په بدني عباداتو کې د ټولو نه اهم عبادت هغه مونځ دی مونځ په هر چا باندې لازم دی چې دا سړی نعوذ بالله لیونی شوی نه دی که نه پاگل نه دی دماغ یې ټیک دی نو که دی ډېر هم کمزوری دی ضعیف دی بوډا دی خو په ده باندې مونځ لازم دی په ولاړه یې نشي کولی نو په ناسته به یې کوي په ناسته یې نشي کولی
نو د سر په اشاره باندې به کوي په ناسته سجده او رکوع نشي کولی نو دا به د سر په اشاره کې خو مونځ ورته معاف نه دی او په مالی عبادتونو کې زکات اهم عبادت ځکه نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي ته ووی چې ته د خپل مال نه زکات ورکوه فإنها طهرة لک دا ستا د پاره ستا د مال د پاره پاکوالی دی او صفاوالی دی من خو ټولو ته زکات وایو که د پټي نه څه پیداوار وشو او که د تجارت مالی د کاروبار مالی خو د دې تجارت د کاروبار د سرو زرو د سپینو زرو د نغدو پیسو شریعت کې دې ته زکات وایي او دا د پټي نه چې کوم پیدا شي نو دې ته عشر وایي دا کم زکات چې ستا د نغدو پیسو یا د تجارت د مال نه دی نو د هغې دپاره شرطونه دي شرطونه یې دا دي چې دا کال پې تیر شو تا سره سکال په دې میاشت کې مثلا د روژې په میاشت کې مثلا 2-3 لاکھ روپۍ دي یا دی دکان دی د هغې مال دی نو چې کال له مثلا روژه راغله نو ته به د هغې نه 40 روپۍ ورکې مثلا که د چا 40 لاکه روپۍ وي یا ورسره نغدي یا د کالې وي یا چې کومه دی دکانداری وي نو پس یو کال پس په 40 لاکو کې 1 لاکھ روپۍ په ده لازمي شو دغه 1 لاکھ روپۍ دا زکات دی دا ستا د دې مال پاکوالی دی دا مال دې پې پاک شو دې مال دې زکات ته اوساخ الناس وی د خلکو د مالونو خیره دغه وجه ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام په خاندان باندې اهل بیتو باندې دا کم چې زمونږ په دې زمانه کې سید دي سیدان ورته مونږ وایو او د هغې سره شجره نسب وي چې دا سیدان دي نو دوی باندې زکات نه کېږي دوی له به زکات نه ورکړي هغه که غریبانانی نو د پیغمبر اولاد دی نو ته به د هغوی سره هسې امداد کې بغیر د زکات لکه مور له څوک زکات نه ورکوي پلار له څوک زکات نه ورکوي پلار له کپړې راوړي پیزار راوړي مور له راوړي ښځې له راوړي د هغې د ټول ضروریات پوره کوي نو دا خو زکات نه دی او که څوک راخلي مور پلار له خپل بچو له زکات ورکوي نو دا نه کېږي نو دا دې ته د خلکو د مالونو خیره ویلی دی نو دغه خیره د نبی علیه الصلاة والسلام د اولاد دپاره منع دی ښه دا یاد وساتئ او اخلیم نه هغوی زکات اخلیم نه چې کوم صحیح سیدان دي او هغې سره شجره نسب موجود ده د نبی علیه الصلاة والسلام پورې د هغې سلسله رسېدلې ده نو زکات پې حرام دی نه بخلي نبی علیه السلام چې د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو دا سلمان فارسی په دې صحابهو کې د ډېر عمر سړی و 2.5 کاله عمر د هغه نو هغه د مخکې یو یهودي عالم نه نصرانی عالم نه دا خبره زده کړې وه چې ته لاړ شه زما د مرګ نه بعد مدینې منورې ته
د مدینې منورې ته به پخوا یثرب وی هلته لاړ شه دغلته کې به اخیری پیغمبر راځي څه وخت هجرت به کوي د دغه ځای ته نو د هغه انتظار وکړه نو یې څنګه به یې پیژنم وی داسې به یې پیژنې چې هغه به صدقه نه اخلي صدقه نفلی وي که فرضي وي یعنی زکات وي او کسې عامه څه ده صدقه به نه خوري نه به اخلي نه به قبضوي او عطیه تحفه ډالۍ چې موږ څه ته وایو دا به اخلي بلکې په تحفه به خوشحالیږي دا تحفه د یو سړي اعزاز کول دی عزت کول دی اکرام او وی درېمه خبره دا ده چې د هغه د ولو په دې منځ کې د ګس طرف ته د کوترې د انډې په اندازه باندې یو مهر دی هغې ته مهر نبوت وی لا اله الا الله محمد رسول الله پې لیکي وی کله چې نبی علیه الصلاة والسلام راغی نو وی زه خبر شوم نبی علیه السلام په قبا کې اول و یو څو کیلومیټره د مدینې منورې نه بهر نو وی چې هلته کې زه ما یې ولیکه چې تجربه وکړم چې دا هغه پیغمبر دی او که نه دی نو وی ځان سره مې کجورې واغستې او لاړم وی ما ورته وی چې صاحب تاسو میلمانه یې مسافري یې او د ډېر لرې نه راغلي دا لږې کجورې مې راوړي صدقه ده دا صدقه واخلئ وی رسول الله مبارک ما ته وی چې موږ دپاره صدقه حرامه ده دا په دې صحابه او نورو خلکو تقسیم کړه وی زه پوه شوم چې دا یوه خبره خو رښتیا شوه وی چې یو ورځ دوه تیر شو بیا مې کجورې راوړې وی ما وی چې صاحب کجورې مې راوړي دا هدیه ده تحفه ده نبي رسول ډېر په مینه واغسته په خپل هم ترې وخوړې دا کجورونه چې دا سړی خوشحاله شي او صحابو باندې هم تقسیم کړي چې کومو سره د وی زه خبر دوه خبرې خو چې کوم دی نو نورې دواړه خبرې ثابتې شوې یوه پاتې شوه دا مهر به څنګه وینم وی زه داسې تاو راتاو کېدمه کله به د نبي علیه السلام شا طرف ته رالم که چرته دغه وخت کې لباس د نبي علیه السلام د غریبۍ د وجې نه لنګ خو خیر ټول عمر نبي علیه السلام اغوستی دی خو دا کمیس د دې په ځای به څادر په سر و د غریبۍ وخت و دومره کپړه نه وه چې د هغې نه پوره بیا وروستو غزوه خیبر چې وشوه که نه په اووم کال د هجرت باندې مال دولت بې درېغه راغی بیا لباس هم خلکو ښه استعمالو خوراکونه هم ښه وو آبادۍ هم ښه وې نبي اسلام دا څادر په سر کړی نو ده وی زه تاو راتاو کېدمه که دا څادر چېرته لږ وښویږي د دې اوږو نه او زه دا مهر ووینم نبي علیه السلام پې پوه شوی راشه او اوږه مبارکه یې ورته ښکاره کړه وی دا وي بس وی کلمه راته ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد واقع مې دې دپاره درته ووی چې دا صدقه زکات دا په اهل رسول صلی الله علیه وسلم په هغې باندې دا بند دی دا حرام دی دا او دویم هغه څیز چې کوم د پټي نه پیدا شي هغې دپاره نور څه شرط نشته ډېر دی او که لږ دی د دې زکات دپاره کال تېرېدل او یو خاص نصاب دی د سرو زرو دپاره 9 تولې د سپینو زرو دپاره 2.50 تولې د ګډو بیزو دپاره 40 ګډې بیزې د غوا میخو دپاره 10 غواګانې داسې د هر یو څیز د اوښانو دپاره 15 اوښان او بیا چې د دې نه څونه ډېرېږي نو نقدو پیسو دپاره د سپینو زرو قیمت دی د 2.50 تولو په خپل ځای خبرې دي خو د دې پټي نه چې پیدا شي نو په دې کې څه شرط نشته بس که ستا ګني وشو
کستا تماکو شو، کستا غنمو شو، که جوارو شو، نو که دا پټې د للمې وي او تی په اوبو نه اوبه کې، لختی مختی دی ورته نه دی جوړ کړي، کړاو تاوان دی پې نشته، خواري دی پې نشته، خو د اسمان اوبو ته پټې کرلی دی تا. نو چې دې کې څونه پیداوارو شو نو د هغې نه به لسمه ورکې، که 10 منه شوي وو 1 من زکات به د هغې نه خرچې مرچې دا به ترېنه نه وباسي. ډېر خلک دا تپوس وکړي یاره جي په دې تماکو باندې په دې ګنو باندې خرچه زمونږ کېږي، خرچه به ترې نه وباسي، دا خو د خرچې په وجه آمدن سیوا شو، یعنې خرچه پې مه کوه بس بیا به د آمدن کم کوي. بله خبره دا ده چې کوم پټې نهري دی لکه زمونږ دا پټي شو، زمونږ د خلکو د دې علاقې چې کوم پټي دا نهري دي، دا د نهر په اوبو باندې خلک اوبه کوي، نو په دې کې شلمه حصه ده، هغه کړاو او خواري درته معاف کړه. نو که 100 منه دې وشو 1 من به ترې ورکې، که 10 منه دې وشو 15 دړۍ به ورکې، 40 منه وشو نو 2 منه به ورکې، خو شلمه حصه ده پکې. او بیا دې خبرې ته فکر وکړه، ډېر ناپوهه خلک یا هسې ځان چې کوم دی نو په زور یې ناپوهه کړي، یاره جي په دې خو مونږ ډېر کړاو کړی او مونږ په ډېر تاوان کړی، هغه چې څومره تاوان دې کړی هغه دله بوس راګرځوي، نن خو بوس د غنمو نه ګران دي، داسې ده که نه ده لکه بوس د غنمو نه ګران دي، هغه چې څومره تاوان دې کړی دله ټانټې راګرځوي په جوارو. دا پاندونه خو د مجبورۍ نه ته ټول په خپله نشي کولی، نور خلک پرې راواچېږي، دا پاندونه خو ستا دي، دا پاندونه خو ستا دي ټول، دا پترۍ خو ټوله ستا ده، دا تا ته بچت دی، په دې کې د باندې زکات نشته، په بوسو کې د باندې زکات نشته، که ورکې ښه خبره ده خو شته د باندې نه، په ټانټو کې در باندې زکات نشته. ایوه لکه زمیندارو چا چې تماکو کرلی، نو که چا پروس کالم تماکو کرلو نو اوس به مو کره هغه پروسکني ډانډي پراته د ټول کال خشاک هم درته وایي. موږ په زرګونو روپو خشاکونه اخلو، په زرګونو روپو، په دې اوس دی په دې ژمي کې د دسمبر په میاشت کې ما د 45,000 روپو خشاک اخیستی او دا سلنډر یې پکې لا بیلې راوړو او تا ته ډانډي پروسکني پراته دي. الله په دې کې هم دا کوي چې استاد جي خرچه به ترې وباسو که نه خرچه به ترې نه وباسې، بس چې په اوچر دې کمې پیسې رالې 1 لاک دي 2 لاکه دي 2.5 لاکه دي نو هغه به غونډې د هغې نه به اول 20 روپۍ راواخلې او هغه به غریب ستا په چم ګاونډ کې به یې هغه له به ورکې او دارنګې چې کوم دی غنم دې وشو بوس خو یې ټول دننه کړي کور ته، اوس په بوجونو کې خلک اچوي که نه، پخوا دې بوسړې تړلی، اوس یې بوجونو کې اچوي، یو ځله بوس نه ضایع کېږي بربادېږي نه، په دې بوساړو کې به ډېر بوس خراب شو که تاسو فکر اوس یو ډکې بوس هم نه خرابېږي. او غنم هغې له دې خمبې جوړې کړي محفوظ یې کېدې نه کېده محفوظ، تا محنت دی ستا خواري ده، الله پاک تعالی دا توفیق در کړی دی، خو د دې سره سره دا خبره لازمي ده چې د دې غنمو نه چې کوم نهري پټی دی 20 دړۍ ترې نه وباسه، 20 من ترې نه وباسه. یقین وساتئ داسې خلک اوس هم شته چې هغوی 10 من ورکوي، په دې نهري کې هم 10 من ورکوي. مخکې ورځو کې زه چا سره ناست وم، زموږ د دې علاقې کسان دي، نو ما ورته وایي چې هلکه د مدرسې دپاره مې ورته ویې مې ګوړې خبره مې ورته کوله، مې مدرسې له
ګوړه راولېږئ او مې زیاتي څیزونه موږ نه غواړو زکات در نه غواړو او ځان له هم نه غواړو مدرسې له غواړو نو هغه وی چې یاره جي وی موږ خو د خپلو کاریګرو ته ویلي دي دې زمیندارو ته چې نهه پوره دې خوا کېدی نو نهه لسم پورته هغه طرف تک دی وګوره څومره عجیبه خبره ده څومره قیمتي خبره ده دې سره فکر دی دې سره غم دی چې دا خو الله په موږ لازم الله د باندې رحم کړی الله د باندې کرم کړی که ته وایې زه محنت کوم نو دا محنت دا توفیق چا درکړی زما وروره دا لاس پې چا درکړي دا سر سترګې چا درکړي نو دا تیار فصل دغه دی شوی دی الله دې په خیر سنبال کي بعضې علاقو کې الله امتحانات هم راغله ګلۍ هم وشوې داسې ګلۍ شوي چې غنم او تماکو یې بیخي کوتره کړي دي زمونږ د علاقه فی الحال بچ ده والله دې بچو ساتي غنم مو شو زما رونو نو باقاعدګۍ سره ګوره په دې کمیږي نه الله په دې کې برکت اچوي ما او تا په دې سترګو هغه برکت نینو نو د هغې نه باقاعده پوره په پوره باندې زکات وباسئ دړۍ دوه دړۍ پسې سیوا ورکوي او په دې کې به یوه خبره درته کوم اخري چې دا تریشر ستا نه کوم ونیو دې کې به زکات ورکوې ښه تریشر دنه دوه منه یوړل مثال په طور دا دوه منه به په خپلو آمده نور غنمو کې شماري تا ته شل منه پاتې شو دوه منه هغه یوړل مثال په طور دوه منه شو ښه د هغې نه به زکات وباسي مزدور درنه وړي دي لوګري هغې نه به زکات وباسي چاله دې پټی ورکړه دا پټی به لکه په څو ورې بې هغه وایي دا به په دوه منه باندې ورېبم نو د هغې نه به زکات وباسي ځکه دا سمبالښ دا ستا په خپلو لاسو دی خو ته ځان ته اسانۍ مثال په طور باندې په بل چا باندې وکړي نو یی په دیاړۍ کوه د پنجاب کې ما اورېدلی دي چې د پنجاب دا خلک چې لو کوي نو دا په دیاړۍ باندې کوي چې ډوډۍ هم ورکوي او ښه ډېره دیاړي موله ورکوي دا خو ډېر ګران کار دی غنم ریبل خو ډېر ګران کار دی که نه نو دا یاد وساتئ چې د تریشر او د لوګري د هغه چې کومه مزدوري تانې یوړه نو هغه مثال 4 منه دي 5 منه دي 15 منه دي دا شو کور ته دې راوړه خمبک نو دا 20 منه شو نو د 20 منو نه به یو من خامخا ورکې دې باندې سوچ وکړئ زما وروڼو الله رحم کړی دی الله کرم کړی دی خدای پاک د چا زکاتونو ته محتاج نه دی خدا د دې غریب او د کمزوري سړي د هغه حق دی چې هغه ته دا ورسیږي الله پاک د چا په زکات څه کوي دا زکات که موږ ورکوو نو د خپلې فایدې دپاره ورکوو دا کوشش وکړئ چې زکات د چا په مال کې پاتې نشي ځکه چې قرآن کې الله فرمایي چې کم خلک الله مال ورکړی دی او د هغې نه حق نه ادا کوي نو دغه مال به د جهنم په اور کې سور کولی شي او د ده دا تندې او دا ډډې او دا شاګانې به پرې داغلی شي او حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا څوک زکات د مال نه ورکوي نو وایي دا مال به ورته الله پاک د گنجي مار په شکل کې گنجی مار دا گنجی مار ډېر زهریلی او د هغه د سترګو د پاسه به داغونه دا هم د زهریله مار علامات دي دا به پې الله مسلط کی یأخذ بلحظ متیه دا وخکی به داسې شلوي بیا به روغېږي او بیا به شلوي او ته به وایي انا مالک انا کنزک زه ستا مالم زه ستا هغه مالم چې تا خزانه کړی ومه او تا د دې نه د الله حق نو ادا کړي د الله حق دې ادا کوي انشاءالله خدای به هم د مصایبو تکالیفو نه هم ساتي او الله به په دې مال کې درته برکت واچوي الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على